اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو مشرانو واړو بچیو او د سکول انتظامیه السلام علیکم. ډیره شکریا د کوم ما ته دعوت راکړو. موږ څه تیاری نه وه او ما ته یو ملګری راغوڅ میډیا حوالې سره څه د میډیا څه طریقې سره موږ استعمالوو او څه نقصانات دي څه فایدې دي. بحیثیت ډاکټر میډیا یا کوم داسې وایي څه د موبایل استعمال څه هغه نقصانات څه دي او هغه فایدې څه دي. کوم شي پاره څه موبایل جوړ دی یا څه پاره استعمالول پکار دي نو ما څومره خیال دی څه هغې طریقې څخه د نه استعمالېږي. لکه ډاکټرۍ حوالې څخه به زه دا خبره وکړم څه نن سبا زموږ معاشرې کې لکه پاکستان کې ډېرو زیاتو د ځوانانو ته د ملې والا مسایل پرابلم جوړېږي. ملې کې دار دی هغه نه سوا خپو کې دار دی او ملې مسالې دي ورته دا یو تحقیق دی. کوم زموږ ځوانان څه هغه موبایل ته ناست دي 2 غنټې 15 غنټې هغوی ونې تېرې کړي په یو ځای ناست دي هغه سار کوړی دی. دغو خلکو ته زیاتر د ملې مسالې جوړېږي. دې نه سوا څه کوم سړی دومره ډېر زیات موبایل کسي هغه نظیر باندې اثر پرېوځي او هغه ذهن باندې اثر پرېوځي. دې سره زه دا خبره وکړم لکه نن سبا کوم یلغار دی ثقافتي یلغار دی چې کوم بهر ملکونه چې کوم یلغار باندې شروع شوی دی نن سبا هغه میډیا باندې ډېر زیات عام دی. هغه کې فحاشي دی او ډېر بد حال دی چې هغه نه د زموږ ځوانانو ته ډېر زیات مسایل پېښېږي. دا یوه اخلاقي بدحالي دی چې زموږ ځوانانو یې راغله. کوم شي پاره څه لکه سټوډنټس دي چې هغوی کې هغوی ریسرچ راولټوي هغه کې انلاین کلاسونه دي هغه د زموږ خلک نه استعمالوي او زموږ خلک زیاتر فحاشي پاره یا مطلب څه ټیک ټاک دا وغیره کسي. دې نه سوا بل نقصان لکه موږ کرنے کې کس چې موږ ته ډېر زیات نقصان دغه میډیا نه میلاو شو چې هغه کوم ټیک ټاکر دي یوه خلاف بل خلاف. دې نه سوا زموږ مشرانو خلاف زموږ ځوانانو خلاف چې کوم یو مهم شروع دی دغه میډیا باندې چې هغه نه زموږ کرنے ته ډېر زیات نقصان ورسېدو. ما پوښتنه وکړه چې دا یوه پیرنټ ډے دی نو کیدای شي چې ډېر زیات پلاران راغلي وي پیرنټس دې کې شامل شي وي. پکار خدای چې داسې پیرنټس دي وي چې څومره دلته بچي سبا کوي پکار چې هغوی پیرنټس په کال کې یو وارې راسي چې هغه خپلو بچیو پوښتنه کوي چې ما بچی سکول کې څنګه دی سبق یایي که نه یایي. کیدای شي نور مقررین نه وي زه تاسو ډېر ټیم نه خلم. ډېره مننه.